السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم لله وعلم لله وعمل لله دعي في ملكوت السماوات عظيمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهایی عزتمندو، هر یو کار انسان کې د هغې نه مخکې د هغه کار اهمیت او فضیلت د انسان مخې ته، نو په دې سره د انسان په دلچسپۍ کې، د انسان په محنت کې نور زیاتې راځي او دا د محنت یو باعث جوړیږي. د دې وجې نه موږ او تاسو چې کوم مقصد هغه د حاصلولو موږ او تاسو کوشش کوو چې هغه قاعده لولول دي، قاعده زده کول دي. نو په دې قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی د نبوت 4 مقاصد بیان کړي دي، او دا 4 مقاصد د نبوت الله پاک د قرآن کریم په 4 آیاتونو کې په مختلف ځایونو کې بیان کړي دي. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آیاتک. دویمه سپاره کې الله پاک فرمایي کما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آیاتنا. څلورمه سپاره کې لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. اتشتمه سپاره کې هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. دا 4 ځایونو کې الله پاک د نبوت 4 مقاصد بیان کړي دي، لیکن په دې 4 وانو ځایونو کې موږ او تاسو وګورو الله پاک په دې کې تلاوت مخکې کړی دی. یعنی د نبوت په مقاصدو کې اولنې مقصد هغه تلاوت دی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته. تلاوت بک څنګه صحیح کیږي، تلاوت څنګه جوړیږي، تلاوت د الفاظ نه جوړیږي، د الفاظ د مجموعې نه جوړیږي، د حروف نه جوړیږي. حروف دا به څنګه زده کیږي، څنګه پیژندل کیږي، الفاظ څنګه صحیح کیږي، دا ټول خدمت چې دا په قاعده سره کیږي. لہذا قاعده چې د تلاوت لپاره اساس او بنیاد شو. مونږ چې کله قاعده په خپل وایو بل ته پړاوو په دې نیت باندې چې دا زه د پورا دین بنیاد ږدم. چې کله مونږ قاعده پړاوو بنیاد یا خودو زمونږ او تاسو په زړه کې نیت وي، نو مونږ او تاسو به د دې په پړای کې انتهایی